محبت سره وړاندې کړئ. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم. گرامی قدر لرې نږدې نه راتلونکو مشرانو، کشرانو، نوجوانانو، سپینګیرو، بزرګانو، مهمنو، میزبانانو، تاسو ټولو ته زه خوش آمدید وایم، هرکلی وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ما عزتمندو تیری جمعه مونږ بیان کړی و آدم علیه السلام او فرشتو متعلق. دې نه مخکې جمعه کې هم مونږ آدم علیه السلام او د فرشتو متعلق څه خبرې بیان کړې وې. نن هم د آدم علیه السلام ذکر دی. سورہ بقرہ آیت نمبر 31 ما تاسو تر مخه وړاندې کړو. آیت نمبر 31 نوالا تر 33 پورې الله یو بیان فرمایلی دی. هغه بیان دا دی چې الله رب کریم په آیت نمبر 29 کې وفرمایل چې اے فرشتو زه په ځمکه باندې خپل نائب ګرځوم. نو فرشتو وی یا رب ته به هغه خپل نائب ګرځوي چې دوی به فساد کوي او وینه به تویوي. نو الله ورته وفرمایل ما ته هغه علم دی چې تاسو ته نشته. نو بیا الله رب کریم حضرت آدم علیه السلام ته د ټولو شیزونو علم عطا کړلو او بیا یې فرشتو ته وویل که تاسو په دې خبره کې رښتونی یې چې انسان به په ځمکه کې فساد کوي نو ما ته د دې شیزونو خبر راکړئ. نو فرشتې وویل ما علم لنا الا ما علمتنا، موږ ته خو علم نشته مګر دومره چې تا موږ ته څه ښیلی. نو الله رب کریم آدم ته وفرمایل انبئهم باسماء هؤلاء، ای آدم د فرشتو ته د شیزونو نومونه وښایه. نو حضرت آدم علیه السلام فرشتو ته د شیزونو نومونه وښایه. یاد وساتئ شیخ ابن العربی فرمائی جسم نامی حساس متحرک بالارادہ دریائے بندہ معقولات. دا څه شی دی؟ دې نه جوړیږي حیوان ناطق. حیوان ناطق ته انسان وایي یا انسان ته حیوان ناطق وایي. بیا شیخ ابن العربی فرمائی انسان چې دی دا بیا په دوه قسمه دی. دوه قسمه لري. یو هغه انسان دی چې الله رب کریم خپل معرفت لپاره خوښ کړي، دته خپل ذات معرفت وښایي. او یو هغه انسان دی چې الله فرمای العوام کالانعام بل اضلهم سبیلا، چې عوام په مثل د څاروو دي بلکې په لارې اعتبار سره دوی له څاروو نه هم ورهاخوا دي. لکه چې څاروی هم 3 ورځې خپل کنډک سره لاړ شي، 4مه ورځ خپل کور ته خپله راځي. خو انسانان داسې انسانان دي چې واز و نصیحت به ورته کوي. رحمان بابا فرمایي نصیحت زما په زړه څه اثر نه کا، کنه یادې زما ډېرې مسلې دي په زړه باندې اثر نه کوي. بهرحال حضرت آدم علیه السلام ته چې الله په دې فرشتو باندې فوقیت ورکړلو، په څه وجه سره یې ورکړلو؟ آدم معنی خو کېږي غنم رنګی. آدم معنی غنم رنګی کېږي. آدم علیه السلام خو غنم رنګی و. ظاهري حسن نو، ظاهري قد نو، ظاهري جسامت نو، بلکې علم. علم کتابونه لیکي چې آدم علیه السلام نه زر، نه 2 زره، نه 3 زره، نه 10 زره، نه 6 زره، نه 50 زره. آدم علیه السلام ته الله 80 لکه جبې ښیلی وې. 80 لکه نه 80 زره لکه
او بیا زر لک آدم علیہ السلام صرف جب زر او فرمائی وعلم آدم الاسماء كلها د ټولو شیزونو نمونه الله ورته خیر د هرې جبې. مثال کے طور پر مونگا پختو کے اوبوتا اوبو آئیو عرب خلق ما ور پارا استعمال ہے او دکا سے دے فارسی خلق آب لفظ استعمال ہوئی. نو مختلف جبو کے دا ہر یو شیز یو خپل نوم دے. اللہ رب کریم آدم علیہ السلام تا صرف جب نو خیلیت دے ہر جب ہر یو شیز یو نوم ورکو خیل. یادو ساتا دے وقت کے آدم علیہ السلام تا چھ فرشتے ولاڑوی کتابوں نے لکھی چھ شیطان عزازیل ہم پکے ولاڑو چھ دا فرشتو استادو او شل زرا کالا ایو روایت کرا دی سلویخ زرا کالا شیطان فرشتو تا سبق ویلا. شیطان عزازیل ہم دے فرشتو پا دے لخکر کے ولاڑ دے. اللہ اور تو فرمائے تاسو ما تا خبر را کے کتاسو پخپل خبر کی رفتونی ہے. شیطان تا چھ اللہ آغا علم ورکڑا ہے. شیطان ہم دا دے شیزون نمونا نشو خیل ہے چھ کم شیزون نمونا حضرت آدم علیہ السلام خیل. اللہ دمر لویا علم حضرت آدم علیہ السلام توا. بیا دلتا اللہ علم لفظ دے کتابوں نے لکھی چھ علم پا وزن دے عرف دے پہچان دے. یعنی مثال کے طور پر اوبو چی دی اوبو لسنا جوڑی گی دا اوبو فارمولس شای دے H2O دے ہیڈروجن دے او اکسیجن دے. ہیڈروجن دو ہیڈروجن شیزون راغونڈ کے او دیخوا اکسیجن راغونڈ کے نو دینا اوبو جوڑی گی. نو آدم علیہ السلام تا صرف نمونہ اللہ نو خیل بلکہ چھ سنگ مونگا وایو کا نا چھ دا اوبو فارمولا دادا فلانی شیز فارمولا دادا دا ہر شیز فارمولا ہم آدم علیہ السلام اللہ خیل. اللہ سنگ علم. نو حضرت آدم علیہ السلام تا چھ اللہ فضیلت ورکڑلو دا سب سبب ورکڑلو دا علم پا سبب باندے ورکڑلو چھ اللہ آدم علیہ السلام تا علم ورعطا کرلو. نو علم تا فضیلت حاصل لے علم تا دا سے فضیلت حاصل لے چھ اللہ فرمائل اسجدو لے آدم فرشتو تاسو گناہ نہ کوئے فرشتو تاسو نہ خطا نہ کی گی 24 ٹائم تاسو پہ عبادت باندھے خود تاسو نمی زیاد فضیلت آدم تا ورکڑائے دے. ولی میں ورکڑائے دے دیل جاتا میں ورکڑائے چھ آدم تمی علم ورکڑائے. علم پا سبب سر علم یودا سے شیز دے. یادو ساتھ ہے ماں عزت مندو علم یو لوش سمندر مختلف علم خاوندان اللہ دنیا ترا لے گلی. جسامت پہ اعتبار سرا اللہ رب کریم دے زمکی آسمانوں نہ ہٹ چا پیدا کرے اگا اس شے پیدا کرے دے اگا اللہ رب کریم عرش پیدا کرے دے. او بیا اخون درویزہ بابا رحمت اللہ علیہ سوالو شو چھ دا سے شیستا چھ اللہ دا عرش نہ ہم لوئی پیدا کرائی. وی ہاں اللہ رب کریم سو وقت چھ دا عرش پیدا کرو نو دا عرش پا جنبش باندے شو پا حرکت شو اوزان باندے یو قسم تا فخر و چھ پا کل کائنات کے زمان پشان لوئی نشتا. نو اللہ رب کریم فرمائل اے عرش سکن ودرے گا وزی ودرے گا. نو اللہ یو مار پیدا کرو او دے کل عرش نے تاوراتا نو عرش سمرا لوئی دے دے فرشتے دار افطار دے چھ دسترگو بنو خوزیدلو پا فاصلہ کے لزمکینا آسمان ترسی او لزمکینا آسمان تا 500 کلونو لارو. سو وقت چھ دا عرش اللہ پیدا کرو پا فرشتوں کی و دے عرش باندے کمر ڈیوٹی ہو فرشتو یا رب ما تا دمرا طاقت را کے چھ دا عرشو گورما. نو اللہ دیتا طاقت ورکلو
نو دی ایوه هفته سفر وکړو خو د عرش ایوې پایې نه عرش اته پایې دي ایوې پایې نه بلې پایې ته ونه رسېده ایوې خپې نه بلې خپې ته ونه رسېده بیا اجازه وغوښتو الله رب کریم دې ته نوراني وزر ورکړو بیا یې وخته سفر وکړو بیا هم ونه رسېده بیا الله نه اجازه وغوښتو الله بیا نوراني طاقت ورکړلو دی په 3 هفتو کې په 21 ورځو کې د عرش ایوې پایې نه بلې پایې ته ورسېده نو چې د فرشتې چې په سترګو رب کې اولني آسمان ته رسي هغه په 21 دن کې د عرش یوې پایې نه بلې پایې ته رسي او عرش اته خپې وي اته پایې وي نو سوچ وکړه چې دا به څومره لوی وي نو الله یو مار پیدا کړو او دا مار چې دی دا الله ذکر کوي پروت وي خو یاد وساتئ الله هر ذکر علم اوچت کړی دی علم والے اوچت کړی دی قرآن کې الله فرمایي چې ما د علم خاوندانو درجې بلندې کړي دي په درجو سره مې بلند کړي د علم خاوندان نو کل دا مار پروت وي خو څه وخت چې یو د حق عالم دین له دنیا نه پرده وکړي دنیا نه لاړ شي وفات شي نو دا مار سر راپورته کوي وایي افسوس نن بیا په دنیا کې د علم یوه ډیوه مړه شوه یعنی په عرش باندې هم د علم خلقو چرچه ده الله ته هم علم خلق نږدې دي او بیا راشه ورپسې آدم ته الله فضیلت ورکړو په ټولو فرشتو باندې ورته په سجده یې کړې د علم په بنیاد باندې او بیا یې 1,40,000 کم و بیش انبیا راولېږل کل انبیاء کرامو خپل اولاد ته خپل امت ته چې پرېښودی دی څه شی یې پرېښودی دی علم یې پرېښودی دی نبی علیه السلام فرمایي نحن الانبیاء مونږ انبیا چې یو مونږ د دنیا مال او متاع نه پرېږدو مونږ علم پرېږدو نو ځکه دی له چاته ویلی کېږي چې عالمان چې دي العلماء ورثة الانبیاء عالمان چې دي دا وارثان د انبیاو دي دا خلقو ته علم دین ښایي خلقو مسئلې راشي مسلمان ته پریشانی وي یو عالم خواته راشي نو هغه مسله ورته حل کړي نو د ده په ذهن کې په مازغو کې په زړه کې چې کوم هغه شک وي او کومه پریشانی وي هغه د عالم په خوله باندې فورا لرې شي دی ومني نو بس د ده مسله حل شي دې لجاته حضور فرمایي چې په صدقو کې له علم دین نه بله غوره صدقه نشته دی څوک الله په لار کې صدقه کوي نو فرمایي د علم نه بله غوره صدقه نشته دی ولې چې علم یو داسې شی دی چې خلق له جهالت نه له کفر تیارو نه راوباسي اسلام رڼا ته د پوهې رڼا ته د شریعت رڼا ته دا څه په بنیاد سره دا د علم په بنیاد سره حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرامو ته علم دین خیلو بیا دا علم دین حجت الوداع په وخت باندې 1,40,000 کم و بیش صحابه کرام ولاړو راوی فرمای حضور فرمایل ما دا کم علم چې تاسو ته وښایلو کم دین مې تاسو ته وښایلو ای زما صحابه کرامو لاړ شئ او دا دین او دا علم دا اسلام رڼا په دنیا باندې خوره وګرځوئ راوی فرمایي کم صحابي چې کمې خوا ته مخ و دا نه چې ما ته ته لار وښایه کم صحابي چې کم طرف ته مخ و په هغه طرف باندې روان شولو نن ورشه حضرت سعد بن ابي وقاص په چاینا کې مزار دی نن ورشه په ترکی کې دین علاوه په پاکستان کې زمون په دې پېښور کې حضرت سنان بن سلمہ رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابي دی روایت دي هغه په پېښور کې پروت دی ور سره نور صحابه دي دا صد پارا دا علم دین خورولو دی پارا د دنیا ګډ ته ځانونه ورسول چې مونږ د الله او د الله رسول دا پیغام چې دی علم دی چې دا مونږ خلکو ته ورسول نو خلکو ته ورسولو په دریابونو کې هم ورپاره سفر وکړو هر قسمه تکلیفونه لوږې تندې برداشت کړې دنیا ګډ ته علم ورسولو او خلک په دې علم سره سهراب کړل مختلف قسمه عالمان پکې راپورته شو داسې خلک راپورته شو په دې کې چې نعمان بن ثابت په نوم سره یادېږي
نعمان زمونږ امام اعظم ابو حنیفه چې ورته ویلی کېږي هغه امام اعظم ابو حنیفه چې د قرآن پاک 1500 آیتونو نه او 3000 احادیثو نه 12 لکه مسایلو اجتهاد وکړلو 12 لکه مسایلو اجتهاد بیا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردان راغ حضرت امام ابو یوسف صاحب حضرت امام محمد صاحب حضرت امام محمد غوندې حسین و جمیل او د علم خاوند چې د پشان د خپل زمانه کې چرته عالم نو حضرت امام محمد رحمت الله علیه یو ځل عیسایانو سره مناظره وا 50 عیسایان ورته ناست دي امام محمد یوازې په اس باندې راغی او چې اس نه راکوز شو او د خلکو نږدې نه وکتلو وی چې ورکوټه محمد دومره ښایسته دی نو هغه لوی محمد به څومره ښایسته وي نو کلمه یې ویل بغیر د څه دلیل کلمه ویل او دا ټول مسلمان شو نو الحمدلله د علم په روشنۍ کې د علم په رڼا کې دا اسلام چې دی د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلو د دنیا یوې یوې علاقې ته رسېدلو تر دې پورې چې په 15 هجری کې خواجه خواجگان خواجه چشت اهل بهشت حضرت خواجه غریب نواز رحمت الله تعالی علیه اجمیر تا علم دین را ورسولو او علم دین او خپل فیض سره په یو کرامت باندې 90 لاک خلق مسلمان کړل او بیا دا اسلام خورېدو نن په پاکستان کې کل دومره آبادی نه دي چې څومره هلته په هندوستان کې مسلمان آباد پراته دي دا د او خلکو فیضانو چې او خلکو به علم خیلو او خلکو به خلکو ته علم دین درس ورکولو داتا گنج بخش علی حجویری رحمت الله علیه په لاهور کې علم فیضان خور کړو حضرت پیر بابا رحمت الله تعالی علیه دې علاقو تراغو دې خلکو ته اسلام او درس و تدریس خیلو چې نن وګوره په دې علاقې کې چرته به تاته بل بد مذهبه سوا د مسلمان ښکاره نشي خو بیا چې مسلمانو دا عمل پرېښو مسلمانو لږ خپل بدن ته سکون ورکولو غوښتل سکون ورکولو ته چې موږ لږ په اطمینان سره ژوند تیر کړو او خپل سبق مسلمانو هیر کړو کم سبق چې دوی ته مشرانو پړاو کړو نه عقیدې بدلې شوې عقیدې بدلې شوې ضمیرونه بدل شول مختلف قسمه ذهنونه شول نن هر سړی چې دی اوس څه شی دی په خپل عقل د خپل اټکل په ذریعې سره بس هغه خبره کوي چې د په زړه او په مازغو کې څه وي که یو عالم چېرته مسله بیان کړي که زما د نفس زما د زړه خوښې مطابق خو یاره ډېر ښکلی بیان یې وکړو خو که چېرته زما ګریبان ته لاس راچول وي بیا یاره نه پوهېږي مړه دا خو بس چې کیني بس بیا لګیا چې څه وي ولې چې نن مونږه علامہ اقبال فرمائی عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ صحابہ کرام چې څوک مدینه کې حضور پسې روان شو 314 صحابه نو مدینه منوره کې یهودیان دکانونو کې نسته او خندا ورپسې کوي خندا ځکه کوي چا سره توره نشته دی چا په بدن باندې صحیح جامې نشته دی چا ځان سره تورې په ځای لخته اخیستې ده او روان دی جنګ ته ویو ګوره که نه عجیبه خلک نه دي په لختو باندې دوی جنګ کوي تاریخ کې تر نن پورې چېرته په لختو جنګ نه ده شوی خو کله چې مسلمانو ته الله فتح ورکړه بیا د دوی سترګې کولاو شو چې ګوره دا خو حق خلک دي یو صحابي نه چا تپوس وکړو چې تاسو سره هېڅ نشته او روان یې وایي موږ سره هر څه شته خو ښکارېږي نه ولې چې دا تور سردار کوم سردار په اوږې دی موږ دغه سردار پسې روان یو دغ سردار پس روان یو مون قوم د موسی نه یو چې موسی علیه السلام ته چې مسلمان اے موسی تا او د ستارور او خدای جنگو کې مونږ دلته تناست یو نه حضرت سعد بن عباده پاسی وای یا رسول الله کته مونږ ته حکم وکړي چې سمندر ته ودانګې مونږ به سمندر ته ودانګو کته مونږ ته حکم وکړي چې ځانونه کټ کړي مونږ به ځانونه کټ کړو مونږ د دې پروا نه کوو ولې چې مونږ په تا باندې ایمان راوړی دی مونږ خپل نفسونه خپل ځانونه الله او الله رسول باندې خرڅ کړي دي مونږ ته د چا پروا نشته دی نو هلته اسلام خورېدو هلته مسلمان غالب و هلته مسلمانو ته فتح میلاو کېدی هلته مسلمان خوشحالی ژوند تېرولو تر دې پورې چې یو وخت داسې راغی چې کافرانو به خپل زامن وده کول تاریخ لیکي نو زوی ته بیا وی څومره بچا وده شه کنې مسلمان راضي خوري دی خو مونږ ته بلا راضي خوري دی هغوی به مسلمان راضي خوري دی دومره په دنیا باندې مسلمانو یوه غلبه پرته وه مسلمانو ته الله یو فوقیت ورکړو خو کله چې علم دین نه لرې شو نن 200 یا 250 کاله مخکې مونږ خواته لاړ میکالر ورسېدو او مونږ ته تبعي راوړه
تبعی راوړه ایجوکیشن په نوم سره زمونږ ټول نظام د دنیا یې درهم برهم کړو. نن پلار ته ښه پته چې زوی مې سکول ټول کال تللی دی، ټیوشن یې هم ویلی دی، دې باوجوده به هم دی 10,000 روپۍ ورکړي چې هلته ډوډۍ پې باندې وخوري چې زما زوی ښه نمبر راشي. بیا چې تعلیم وکړي هغې نه بعده بیا نوکرۍ دپاره ځان له مونږ روپۍ ورله جمع کوو، ځان له روپۍ ورله جمع کوو. دا اړو فرق مونږ مسلمان ختم کړو چې یاره دا ګناه کار دی که نه دی. دا فرق مسلمان ختم کړو، دا فرق مسلمان ختم کړو چې زه حلال خورم که حرام خورم. بیګه یو کس ما ته وایي چې فلاني جي کې دومره بدعقیده خلک پیدا شوي دي، نن 10 کاله مخکې نه و. مې نن 10 کاله خلکو مخکې چې دی څه ناسه ډوډۍ حلاله خوړله، نن مسلمان د دې فرق ختم کړی دی. ته وایې هغه څنګه؟ پرون اعلان کېدو یو سړي نه بازار کې 50,000 روپۍ ورکې شوي دي. د مسلمانو معاشره ده که نه؟ پیدا خو نه شوې، چا خورا نه وړې، چا په ګوتو ورغې؟ د مسلمان په ګوتو ورغې. نو دا به دی څه کوي؟ دا به دی خوري نه دا روپۍ. نو دې سره به د اولاد غوښه را لویږي. حضور فرمایي چې د کم سړي غوښه په اولاد غوښه یې په اور په حرامو باندې لوی کړه، فرمایي په دا باندې به د جنت خوشبوی هم نه لګي، دا به جهنم ته ځي. دنیا والا خو به تېره شي. مسلمانو په بازار کې اعلان کېږي 11 روپۍ ورکې شوې. عجیبه مسلمان دی. ولې ته په دې نه پوهېږې چې دا پرده حق دی؟ نبی علیه السلام فرمایي چې په لار کې یو شیز پروت وي دې ته لقطه وایي. فرمایي دا اوچتول له دې نه دا غوره دی چې یو سړی کویله ګرم انګار اوچت کړي او په ژبه یې کېږدي. فرمایي د دې ګناه له هغه نه زیاته ده، د دې تکلیف له هغه نه زیات دی چې څوک یې اوچت کړي. نن بیا داسې مخکې ورځ کې ما سره یو کس میلاو دي، ما دومره پیسې میلاو شوي دي، یو کس دینو او ما پسې شوی دی، په ناحقه باندې دعوه کوي چې ما او مسلمان خپل آخرت ولې بربادوي؟ څوک چې امام اهل سنت فرمایي د چا 3 پیسې دباو کی 1 روپۍ کې 100 پیسې وي، څوک چې د بل مسلمان 3 پیسې وخوري 3 پیسې 27 قبول منځونه به ترې اخیستلی کېږي. اوس خو وکړه، خو دلته په دې اوږو باندې فرشتې ستا پسې لیکي